دویم په دې کې یو باریک اشاره بل ده. ملائکه ته الله تعالی دا ظاهري چې ګوره زستاسو عبادت ته محتاج نیما، زستاسو عبادت ته محتاج نیم. کتا سنه نستاسو علاوه بل مخلوق پیدا کول شم چې هغه مخلوق هم زما عبادت کوي او دا هغه یو شکل او صورت هغه انسان دی. وګوره انسان می پیدا کړ، هغه انسان سره د رکاوټونو نه هغه زما عبادت کوي. نو انما خلقناکم عبثا، یقینا موږ پیدا کړی تاسو عبث، بس دې لپاره پیدا یې چې خوراک وکا، سکاک وکا، ځان چې نه هغه مضبوط کا، باډي چې نه هغه جوړه کا، او بس چې یو وخت به داسې شي چې مرګې براشي او د دنیا نه بلاړ شي. دې لپاره پیدا یې نه، عبث نه پیدا. د دې لپاره پیدا یې چې الله تعالی به راضي کې، د هغه عبادتونه به دومره وکړي چې هغه نه رضا شي او جنت ته لاړ شي. وانکم الینا لا ترجعون، او یقینا تاسو موږ ته نشئ واپس کولی، نه واپسی الله تعالی ته دا. او دغه الله تعالی به د یو سکند حساب د انسان سره کوي چې یاره تا په دنیا کې دا ژوند څنګه تیر کړو. عن عمره فيما افناه، د عمر په باره کې به تپوس کوي چې څنګه تیر کړو او څنګه ختم کړو. موتاله عمر را کړی دی کنه، چاله چینو شپېته کاله او چاله او یا کاله او چاله چینو لست یا کاله، دا عمر ملاو دی. نو دا د دې عمر به د یو سکند چې نه هغه حساب کیږي چې تا د عمر په څه کې تیر کړی، زما په تابعدارۍ کې تیر کړو او که زما په مخالفتونو کې د دنیا عیش او عشرت ته کو او کنه زما رضا د اختیار ولا.